د پاکستان د قوم شمیره د دنیا په هغه قومونو کې کیږي کوم چې په مایکرو لیول باندې د ټولو نه زیاته چنده ورکوي، یعنې زیات کنټریبیوشن کوي. دې وخت کې د بونیر د سوات د واجوړ د متاثرینو په نوم باندې ځای په ځای کټونه چاندې بکسې لګولې شوي دي. زما صرف ریکوست دا دی ډېر خلک لاړ شي په بونیر کې هلته خلکو له پیسې تقسیموي. ما ته د بونیر د ضلعي انتظامیه یو لوی افسر ویل چې دې وخت کې بونیر ته په یو لوی کچ باندې هغه خیرګر چې کوم پروفیشنلی دا کار کوي هغه راغلي دي د گاډو پورنخلي گاډو والا ته وایي چې موږ له پیسې راکړه، موږ له دا څیزونه راواله یا راله. نو سوال مې د خلکو ته دا ته چې یاره پیسې ورکوئ، مهرباني وکړئ. یو خو اکثر زمونږ خلک چې زیز نسی اوسي، یو د بونیر د ضلعي انتظامیې د بونیر چې کوم امدادي کارکوونکي پرایویټ خلک دي ټولو سره زما خبرې وشوې. هغوی وایي چې یاره موږ ته دې وخت کې نور د خوراکي څیزونو نور د دې ټایپ څیزونو ضرورت نشته، موږ ته په لانګ ټرم کې د دوایانو ضرورت دی، په لانګ ټرم کې د دې وخت کې هغه شارټ ټرم دوای، موږ ته د صفا سکولو د اوبو یو لوی ضرورت دی، موږ ته د اوبو د کنستو دپاره د پیسو ضرورت دی. نو مهرباني وکړئ چې دا پیسې ورکوئ، یو خو انفرادي مو ورکوئ د خلکو لکه تاسو ته پته نه چې دا څوک دي. د دې وجې نه په دغه چې مطمئن پې نه بل د دیګونه میګونه وړل چې کوم د دې نه هم جوړېږي، ځکه چې په پړول بونیر کې کیمپ نه دی جوړ شوی، ټولو خلکو چې کوم د خپل خپلوان په خپلو کورونو کې دا اکوموډیټ کړي دي، ځان سره رهایش کړي، هلته خدمت خو ټیک ټاک کار کوي. او زما په خیال هغه ځایونو ته چېرته چې د ریسکیو 112 هیل کار نه دي رسېدلي هلته د هغوی هیل کار موجود دي، یو منظم کار کوي. که پیسې هغوی له ورکړلی شي، که پیسې د باچا خان بابا په نوم باندې چې کوم خدایي خدمتګار والا هغه تحریک دی هغې له ورکړلی شي، فیکسټ ته دې ورکړلی شي، که نور څه نه پی ډي ایم ته دې ورکړلی شي، خو دا پیسې د مهرباني وکړي د هر شاخۍ تاخۍ په چې دا ځای په ځای دا کوم حساب کتاب لګولی دوی له مه ورکوي. اوس خو دومره آسان کار دی، هر چا سره په خپل موبایل کې یو دا ایزي پیسه اکاونټ دي، د هغې نه که څوک 10 لیږي که څوک 50 لیږي هغې کې دې ورکړي ایټلیسټ یو ځای کې خو به ورسي. یو خو دا دی چې دا فنډ خلک چې خلک کم ورکي نو په دې کې یو غټه لانجه خالد خان صاحب دا راشي چې یا خو ټول خلک یا یو ورځي کې په چلته چې د 15 دیګونو خلک نو هلته 50 دیګونه راشي، او چېرته چې د یو دیګ ضرورت وي نو هلته په هفتو دیګ نه وي راغلی. دغه رئیزه علاقه ده، دغه رئیزې علاقې ته دلته بعضې ځایونه دا دي چې هغې ته د 2-2.5 غنټو مزل دی. نو مهرباني کوم خلکو ته ریکویسټ مې چې مهرباني وکړئ دا پیسې ورکوئ نو یو داسې مستند ادارې ته ورکوئ چې هغه ستاسو په خیال باندې چې ستاسو دا پیسې په صحیح توګه دغه ځای کې مستحقو خلکو ته ورسئ. ګینې دا خلک به هم دقسې راځي او دقسې دې وخت کې په پېښور کې، دې وخت کې په چارسده کې، دې وخت کې په مردان کې ځای په ځای خیرګر راغلي دي. هر سړی وایي زه د بونیر متاثره یم، اصل کې دا د بونیر متاثره نه دي، دا پروفیشنل خیرګر دي.